جب تحقیقات کا آغاز ہوا تو ورثہ کا الزام ایک ملزم ہے اسامہ، وہ ان کا جاننے والا تھا. چې عمر 2 ویشتو اینا په 4 ورځې بیا په ما کړی دي. د تحریک کی طرف نه داغي سے امداد یا دسه خیال ساتل او چترالیانو کې داسې دشمنداري غلاګاری دا پکې نشته. جی تماچی د عمر سره خپل او د سره خپل او ما سره خونه. دکان میں سونے کا جو دکان ہے اس میں کام کرتا تھا، زرگار کا کام کرتے تھے وہ. کہ قیامت والے دن مقتول کو یوں لایا جائے گا. پولیس نے جو کام کیا ہے 100% صحیح کام کیا ہے. لیکن ماخام ټول پلاننګ کو چنند شپې به ورزو اور اس میں جو جتنے بھی ملوث ملزمان تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. ما چې دوه ډزه کړي دي خو ما سړی نه ویشته، ما دیوال ویشته. دا شارٹ کٹ والو چې بس راجا شارٹ کٹ کے پیسے وګټ. اور یہ جو مقتول تھا یہ گھر کی چھت پہ سویا تھا، تو اس وقت بھی میڈیا پہ یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ڈیجیٹل کے پروگرام جرم داستان سے احسن اوان ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، یہ حقیقت ہے کہ قیامت والے دن مقتول کو یوں لایا جائے گا کہ وہ قاتل کے ساتھ لپٹا ہوا ہوگا اور اللہ پاک سے پوچھے گا کہ اے اللہ، اس سے پوچھے کہ اس نے مجھے کس جرم میں قتل کیا ہے. جی ہاں، میں بات کر رہا ہوں ناصر باغ کے علاقے چترال کالونی میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے کی، جس میں 3 رکنی گروہ نے ڈکیتی کی غرض سے گھر میں گھس کر بے گناہ چترالی باشندے کو فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا. ناظرین، یہ 25 اکتوبر 2024 کی بات ہے کہ تھانہ ناصر باغ کو رات کے تیسرے پہر اطلاع ملی کہ چترال کالونی میں ایک شخص کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور نعش تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کی بات ورثہ کے حوالے کر دی. جب صبح ہوئی تو ورثہ سراپا احتجاج بنے اور انہوں نے نعش روڈ پر رکھ کر شدید احتجاج کیا. ورثہ کا اس وقت یہی موقف تھا کہ مقتول کو ڈکیتی کی غرض سے گھر میں گھسنے والے ملزموں نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے، لیکن پولیس اس بات پر بضد تھی کہ تفتیش کے بعد ہی اصل حقائق سامنے آئیں گے. یوں پولیس نے خصوصی ٹیم تشکیل دی اور جب تحقیقات کا آغاز ہوا تو ورثہ کا الزام حقیقت میں بدلا اور انکشاف ہوا کہ واقعی مقتول کو ڈکیتی کی نیت سے گھر میں گھسنے والے مسلح ملزموں نے فائرنگ کر کے قتل کیا ہے. اس حوالے سے ایس پی ورثہ ڈویژن مختار خان نے پریس کانفرنس کی ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. ملزموں سے ہم خصوصی بات چیت کریں گے اور ورثہ سے بھی گفتگو کریں گے، تو ہمارے ساتھ ہی رہیے. ہمارے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا ناصر باغ تھانے کی حدود میں، جس میں ایک عبدالسلام نامی شخص کو قتل کیا گیا تھا. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ہی یہ وقوع ہوا تھا تو اس وقت بھی میڈیا پہ یہ چیز بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی تھی، اور ان لوگوں نے جو نعش تھی وہ روڈ پہ رکھ کے احتجاج بھی اپنا ریکارڈ کیا تھا. ڈی ایس پی صاحب نے بھی اس کو رسپونڈ کیا تھا، میں بھی پھر موقع پہ آیا تھا اور ان لوگوں کو ہم نے تسلی دی تھی کہ یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا ہے انشاءاللہ ہم اس کو ٹریس کریں گے. ان سے ہم نے وقت بھی مانگا تھا کہ آپ پولیس کو کم از کم تھوڑا سا ٹائم دے دیں، انشاءاللہ اس کیس کو ہم ٹریس کریں گے. ابھی الحمدللہ پولیس اس پوزیشن میں ہے کہ وہ کیس ٹریس ہو گیا ہے اور اس میں جو جتنے بھی ملوث ملزمان تھے وہ گرفتار ہو چکے ہیں. یہ اصل میں جو چترال کے رہائشی لوگ ہیں یہ وہاں پہ رہائش پذیر ہے، اور یہ جو مقتول تھا یہ گھر کی چھت پہ سویا تھا. تو یہ رات کے تقریباً 3 بجے تھے، 2:30 بجے، بلکہ 2:30 بجے کا ٹائم تھا. یہ 3 بندے وہاں پہ داخل ہو گئے تھے، اور ابھی جو ابتدائی تفتیش ہوئی ہے اس سے ہمیں یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ چوری کی غرض سے وہاں پہ داخل ہوئے تھے. یہ جو گینگ ہے سر دست یہ تقریباً 3 بندوں پہ مشتمل ہے. تینوں جو ہے وہ تقریباً آس پاس کے علاقے ہیں اس کے رہائشی ہے، اور جو ان کی کرمنل ہسٹری ہے ایز سچ تو تانے کے ریکارڈ پہ اس طرح کچھ نہیں ہے، لیکن اس میں سے جو ایک ملزم ہے اس کا جو بھائی ہے وہ ایک کرمنل کیس میں اس کو بتایا یہ جا رہا ہے، وہ اس کو ابھی ہم ویریفائی کریں گے کہ یہ پشتخرہ تانے کو مکتوب ہے اس کا جو بھائی ہے. یہ جو واقعہ ہوا تھا، یہ جو عبدالسلام ہے جو وکٹم تھا اس کیس میں، یہ صدر میں ایک جیولری شاپ ہے، وہاں پہ ایز اے سیلز مین اس کے ساتھ کام کرتا ہے. یہ بتایا جا رہا ہے جو ابتدائی تفتیش ہے کہ اس میں جو ایک ملزم ہے اسامہ، وہ ان کا جاننے والا تھا، اور پرابیبلی یہی ہم نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو وکٹم تھا، جو ڈیسیز تھا، انہوں نے اس بندے کو پہچانا تھا، اس وجہ سے انہوں نے فائرنگ کی ہے. جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہے چترالی باشندے کو قتل کرنے والے قاتل آئین سے بات کرتے ہیں. ستاسو نوم دی؟ اسامہ. دا څنګه دا تاسو کور ته سره پاره تللی وئ؟
دا غلا له ورکړي دي. او لکه څوک وای زه مو عمر و فریدو چې کله ورلی نو دا کس در باندې رایق شوی نه چې دی موږ راپاسولو. تاسو راپاسول؟ او جی ما ویل نه راپاسو عمر ویل چې راپاسو وی چې وینیسو چې ما د راپاسو څه ټایم کې د چغې کړی عمر دغه ټایم کې بلوډ والو په تماچا چې عمر بلوډ والو هغه راپاسې د نورم په دغه شو بس ما له تماچا نه وډکه کړې ده ما تماچا تشه وه عمر 2 ډزې ویشتو چې عمر 2 ډزې وویشتو اینه په 4 ډزې بیا پې ما کړي دي. ټوټل 6 ډزه مو ویشتو؟ ټوټل 6 ډزې شوي دي. دې په کوټې پچت ودو 12-25 لانټر باندې ودو. نو تاسو ته لکه مخکې نه مو ریکي کړې وه یا پته ودرته چې دې سره پیسې شته یا نور داسې څه؟ نه چې داسې پته راته نه وه. بس اچانک ورته ورننه؟ او جی. نو څنګه نو سړی خو چې ډکیتي کوي یا غلا کوي نو هغه ته پته یې چې یاره چې کم کور ته موږ ځو دلته مال حال شته چې دونه مالداره دونه مال حال ورسره نو. او جی چې دومره مالداره نو بیا ولې دا کار مو हाँ जी बस دا یو چې کوم دی فرید را سره و فرید به راته څو ځل راغی ما ته چې اوس ما څنګه چل دی دلته به داسې ما ورته ښه جي چې لکه یو ملاکه خپله ده خو اخره کې هم داسې شوه خبره دی له راغلی چې زه ورسره بس همدې ته راغلم ویل بس صحیح دی چې څنګه ته وې هغسې به وکړو. او چې بس بیا داسې کار وشو چې ماښام ټیم مو خبرې اترې وکړې ګپ شپ مو لګو د وی چې ورځو پې بس بیا ما ورته زه صحیح د ځانه کور ته ځم بیا ته زه ماښام کې کور ته لاړم چې زه کور ته لاړم چې بس بیا د شپې ناوخته ټایم 1:30 بجه وه تقریبا چې راته رینګ وکړو. لکه ماښام هم ټول پلانینګ وکړو چې نن د شپې به ورځو. جی بیا د شپې چې څنګه ورغلی نو هغه خو دې ودو نو بس کار به هم کړو. جی دی عمر وی چې راپاسې وی چې لکه مطلب نیسو وي ستا ګاونډی و او جی چې که راپاسولی مې نو پېژنده به نه چېرته دا فلانی دی. جی بس موږ مخونه پټ کړو. دا شارټ کټ والو چې بس راشه شارټ کټ کې پیسې وګټه دغسې چیز د خپل ځان دپاره مې دومره دغه نه خو چې تی ویل چې ورځو پې خنجي ګینې ما ورته داسې نه ویلي فرید ما پسې راتو زه فرید پسې نیم تلی چې یا دا کار کوو. مور پلار دې شته؟ او شکر دی. چې اوس کله ګیر شوې لکه یو خو غلا په نیت لاړې بل دې قسم مړ کړو نو مور پلار د داسې څه ملاقات دې ورسره شوی دی؟ جی بس هغوی ما پسې نه راتلی شي او نه راځي ما پسې بس کار مې ډېر غلط کړی. او چې کله هم دا وویشته نو بس بیا غیب شوي تاسو؟ او جی. ته فرید یې؟ او جی. لکه تا چې کومې خبرې دې وکړې رښتیا یې ویلې؟ سرجي والله دا چې نه یو خبر مړه بس سرجي د ده چې څه ویلې به ده ټیک ویل او جي او تلې راغلی ورپسې نیم جي به دغسې خبره اتره جوړه شوه دلته کې رالو ده ماته یې یاره وي ملګري ته یې رنګ وکړه ملچا ته وي عمر ته وي روی غواړه به دې چې ما روغ تو سرجي به دې خپلو کې کېناستو خبرې اترې مو کوي دغسې کار دی وي دغسې ورځو دې کور ته غلا کړو سرجي به د ماښام نم دغسې پلین وکړو سرجي د دې خپله بدي مدیم د دې له کبره ناستو چې موږ وله رالو 1:30 بجه شپې نو به دې راله راووتو سرجي به بیا دغسې ورلو. تمانچې هم کم دي نه راوړی؟ سرجي تماچې د عمر سره خپله او د سره خپله او ما سره خو نه و. ته هم داسې خالي لاس؟ او زه خالي لاس. او دا کم چې کم چترالې ودو دا چا راپاسولو؟ سرجي دا والله بس 3 واڼه ورته ناستو 3 په 3 قسم راپاسولې. او څه پلانینګ هم کړو چې دې کور ته لاړ شو څه سبب پټو یا څه سبب اوچتو؟ یاره سرجي به داسې پلانینګ هم نه و کړی. او جي چې څه په لاس راغلل اوچتو؟ او جي. او ډز ته هم کړو؟ نه جي ما سره تماچه ونه. او ډز دې نه دی کړی؟ نه وه را سره تماچه تاسې تمانچه نه و؟ نه نه. او دا دې ملګري څه نوم دی؟ عمر. تا هم ډز کړو؟ او جی. څو ډزې دې ویشتې؟ ما جی 2 ډزه کړي دي خو ما سړی نه ویشتی ما دیوال ویشتی دی. او څنګه سړی چا وویشته؟ سرجي ما چې پهله څنګه سړی راپاسېدو نو سړي ډېرې کرکې شروع کړې ناکاره چغې وویلې سرجي ما د هغه د یارې دپاره ما په تماچه لټ راښکو ما دیوال وویشتو هغې کې زما نه دا ملګری بچ شوی دی همدغه ډز و نو هغه 2 ډزې مې چې کومې کړي په هغې باندې دیوال لګېدی جي. دا به دې ایشتو؟ بس زما دا ملګری بیا لګېدو د سره په خوا کې چې کوم دی ډز وشوه دیوالو لګېدو ما صرف د هغه د غلي کېدو لپاره وکړې چې دی چپ شي. بیا هغه غلی شو چې کله ډزې نه سرجي هغه د هغې نه هم تېز شو بس بیا چې کوم دی اسامه چې کوم دی 4 ډز وکړي په یو مخه مونږ خو بس هغه ما چې کوم خپلې ډز وکړې ما د یاره نه چې کوم دی منډه کړه ما دیوال نه دان کړه نو سرجي بس دغسې خبره دغسې واقع شوې دي خپلو کې پلان کړو سرجي زه په خپله دې کلي نیم نه دا سړی ما پېژندو نه ورسره زما څه زیاتیات و نه ما پېژندو ما به ولې ویشتو زما ورسره څه خبره نه راغلې. او سرجي غلا له تللی وم ورسره.
سرجي تللی وم ورسره. دا چې کله دی ودونو بس په وده به تاسو واردات کړو کنه دا چا ویل چې دی را پاسوي سرجي د اسامه وي سړی به را پاسو دی بغیرو دی به راته په خپله وي چې دلته سامان پروت دی دلته پروت دی لکه چې د دې په نشاندهی بار څه تاسو څه ویل چې د دې کور کې سونا ده ډېره یاره سرجي نه خبر دي زه د دې د علاقې نه مونږ دا سړی پیژندو او نو دغه ځای ما پړم بي زلولي تو سرجي چې دې سره لاړم. جی ناظرین میرے ساتھ اس وقت مقتول عبدالسلام کے چچا زاد موجود ہے. آئین سے بات کرتے ہیں. اللہ پاک آپ کو صبر دے. یہ بتائیں آپ کا نام کیا ہے اور یہ واقعہ کیسے پیش آیا تھا؟ پولیس نے کارروائی کی ہے ادھر. ہم سب سے پہلے پولیس کو شاباش دیتے ہیں پورا چترال کی طرف سے پورا علاقۂ کوسٹ اور ان کی فیملی کی طرف سے. پولیس نے جو کام کیا ہے 100% صحیح کام کیا ہے اور ایک ہفتے کا ٹائم دیا تھا ہمیں اور ہم نے احتجاج بھی کیا تھا اور ایک ہفتے سے پہلے پولیس نے اپنا کارروائی مکمل کر کے ان لوگوں کو اس میں پیش کر دیا عدالت میں پیش کر دیا. ہم اس وجہ سے ایس پی انویسٹیگیشن آئی جی صاحب اور جتنے بھی پولیس کے محکمے ادھر کے ایس ایچ او ہے جتنے بھی لوگ ہیں ہم اس کے کافی حد ان کے کام سے بہت متاثر ہوئے ہیں. بہت اچھا کام کیا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ پولیس نے کام نہیں کرتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں لیکن پولیس جو کام کیا ہے چترال کے حوالے سے جو 100% کام کیا ہے اس قاتل کو پکڑنے کی. یہ بتائیں یہ جو مقتول تھا یہ کام کیا کرتا تھا اور اس کے کتنے بچے تھے؟ سر اس کا میرے خیال میں 3 بچے ہیں چھوٹے بچے ہیں اور یہ دکان میں سونے کا جو دکان ہے اس میں کام کرتا تھا. زرگار کا کام کرتے تھے وہ. تو وہ صبح 5 وقت کا نمازی بندہ تھا اور صبح نماز پڑھ کے وہ دکان جاتا تھا اور شام کو آتے تھے. سننے میں آیا ہے کہ جو بندے ہیں یہ ان کو پہچانا ہے اس وجہ سے ان کو انہوں نے گولی مار دی. ملزمان ہیں یہ بھی تو اس مقتول کے قریبی ہمسائے ہیں یہ بھی پولیس نے بتایا ہے. پولیس سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ بالکل یہ ان کے ہمسائے ہیں. بالکل یہ ان کے ہمسائے ہیں. جو مقتول تھا یہ کوئی زیادہ صاحب حیثیت تھا کہ چونکہ ان کے گھر میں ڈکیتی کے لیے آئے یا ویسے ہی بس یہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتا ہے؟ یہ جو ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں یہ بندے جو ہے چترال کے حساب سے ادھر جو لوگ ہیں خان کہتے ہیں ہمارے ادھر جو ہے وہ لال ہوتے ہیں ہم اسے لال کہتے ہیں لیکن ٹھیک ٹھاک بندہ تھا. اس کا عزت مان خاندان سے ان کا تعلق تھا. رائل فیملی سے ہمارا تعلق ہے. ہم سب اسی فیملی سے بلانگ کرتے ہیں. اور اس میں جو بھائی ادھر جو دکان میں کام کرتا ہے سونے کی دکان میں تو وہ سونوں کی وجہ سے میرے خیال میں اس میں آیا ہے. وہ زرگار ایک شاید ان گندہ لوگوں کا ذہن یہی ہوگا کہ شاید ان کے گھر میں کچھ سونا میں نہ مل جائیں گے لیکن وہ خود دکان میں کام کرتے ہیں. دکان سے کون اٹھا کے ان کو ادھر لے آنے کی وہ کرتے ہیں. یہ مقتول جو فیملی ہے یہ کتنے عرصے سے پشاور میں مقیم تھی؟ یہ میرا خیال 10-15 سال سے مقیم تھی پشاور میں. 10-15 سال سے. جب آپ نے احتجاج بھی کیا تھا تو اس وقت تو باتیں کچھ اور ہو رہی تھی. اب چونکہ پریس کانفرنس ہوئی تو بات کچھ اور نکلی. بالکل جب ملزم تک نہیں پہنچتے تھے تو ہم اس وجہ سے ہم نے تحریک کے تھرو تحریک تحفظ چترالی پاکستان کے تھرو یہ ایک رجسٹرڈ تنظیم ہے ہم نے احتجاج کیا. اس میں تحریک حقوق بھی شامل تھے جتنے بھی چترال کی برادری تھے چترال کے جتنے بھی لوگ ادھر تھے ہمیں اس کے اوپر آ کے احتجاج کر دیا. اس میں وکلا برادری بھی ہمارے ساتھ تھے. چترال کے جتنے بھی صحافی لوگ تھے وہ بھی ادھر موجود تھے. جتنے بھی ڈاکٹرز تھے وکلا تھے جتنے بھی لوگ ہیں چترال سے وہ پشاور میں رہتے وہ سارے لوگ ادھر آ کے روڈ بلاک کر کے اس پہ احتجاج کر رہے تھے. جی ناظرین آپ نے مقتول کے چچا زاد کی گفتگو سنی. ہمارے ساتھ تحریک تحفظ چترالی کے چیئرمین موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. بہت شکریہ. یہ بتائیں اپنا نام پہلے بتائیں اور اس واقعے سے متعلق کیا کہیں گے؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زه ټولنه مخکې ستاسو شکریا ادا کوم. نن کوم کانفرنس دلته وشو زما نامه سید الله د تحریک تحفظ چترالی آل پاکستان ورسیس زه چیرمن یم. کوم ورځ کې زموږ د رور قتل شو هغه زموږ احتجاجي مظاهره کړو او مونږه اوس خپل احتجاجي مظاهره کې مونږ هم کامیاب شو. مونږه کې پی کې پولیس ته شاباشي ورکو. آل پاکستان ورسیس څومره زموږ چترالیان دغه طرف نه او مونږ کامیابی احساس شو. مونږه خوشاله شو. الله رب عزت مونږه ټولو داسې هغه نه بچو ساتي کې داسې افاتو نه داتې هغه نه لیکن هغه علیکم عبدالسلام نامه وغی هغه انتهایی شرف النفس انسانو. هغه داسې چالو کې هغه 27 سال نه دی تا جولس دکان کې کار کولو لیکن نه چا سره دشمنی نه چا سره نه علاقې کې نه دلته لیکن دا کوم کسان دی پس راغلی دی دی داسې هغه کې د سونا دکان کې کار کوي لیکن دی سو هغه به اور لیکن هغه خپل هغه کې یو حساب کې ناکام شو یو حساب کې مونږ ته یو هغه ورسوله. دا ته وایي چې کوم دا چترال کالونی ده دلته مجموعي طور باندې څومره فیملیز دي او دین پهلم د چترال کالونی کې څه د غلا وارداتونه شوي دي؟ جی دلته زما خلک 250 کورونه د چترالیانو او دې کې مخکې داسې غلا شوي دی داسې د هغه دی د عام کورونو کې
معمولی غلا شوې ده. لکه تاسو چې کله احتجاج کولو نو یو مطالبه دام وه چې چترال کالونۍ کې روزانه غلاګانې کیږي، سولر سسټم پټیږي، بیټریانې پټیږي، نو آیا څومره وارداتونه به اوسه پورې شوي؟ دې کې زما خلک شپه کته شوي ده، وارداتونه شوي ده. پولیس له هغه ټایم کې هغې کسانو نامه ټول هر څه حواله کړو، بیا هغه کړو پولیس کوم هغه د قانون خپل هغې باندې. لیکن اوس دا خو غټه واردات ده که نه، دا خو اوس اوورال چې ګوري چترال خلک ډېر پرامن خلک دي او داسې واقعیات چې بیا وشي نو هغې څه لکه څه تاثر څه ځي؟ تاثر داسې زموږ چترال داسې ده که پر امن ځای ده، پوره دنیا کې پر امن ځای چترال ده. او چترالیانو کې داسې دشمنداري غلاګاري دا پکې نشته. لیکن ډېر افسوس خبره ده چې اوس زموږ چترال یو کس ده، نه چا سره دشمني ده، نه چا سره نه ده، یو کس راځي داسې هغه وکړي که نه واقعیات وشي. موږ ډېر افسوس وکړو دې کې چې کوم واړه ماشومان کم پاتې شوي دي یا کوم هغه بیوه شو هغه ښځه د تحریک د طرف نه د هغوی څه امداد یا داسې څه خیال ساتل به انشاءالله موږ خو بالکل دې دپاره موږ تنظیم د خدمت انسانیت لپاره موږ کار کوو. لیکن موږ څه هغې سنبال هغې هر طرف ته موږ خو هر څه هغه کړی د هغې مقتول تدفین خو په چترال کې شوی؟ جی جی. ناظرین، کسی انسان کا ناحق خون کرنا کفر کے بعد کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دیں. اللہ حافظ.